نجم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. دا سوره نجم شروع کو. نجم ستوري ته وای، نجم هغه ونی ته وای چې راغې سټه نه او ستوري ته وای. نو دا نجم لفظ تر راغله دی او ستوره ته مراد دی، دا نوم دی تکي خو دې شو او دا مکی دی، د هجرت رسول الله نه مخکې نازل شوی دی. دعوی توحید دا، صداقت د قرآن او صداقت د رسول دی، اثبات د قیامت دی او دی کې د معراج واقعیت هم من جمله واقع اشاره ده. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله چې به اندازې مهربان زیات مهربان دی. والنجم اذا هوا، قسم می دی پستوري باندې. اذا هوا کله چې پریوزی، هوا یهوی چې ضربانه شي سقوط معنی ده، او چې هویه یا هوا شنو به معنا بدله ده. به هویت السمانه فشیبننی وقد كنت قدما هویت السمانه، دا مې دته ویو. اذا هوا اذا سقط، کله چې پریوزی. ما ضل صاحبکم وما غوا، نه دی گمراه شوی نه دی خطا شوی مرګره استاسو وما غوا، او نه بیلار شوی دی. غاوی بای بیلار ته ویل کیږي. وما نوی وعلمه شدید القوا، تعلیم ورکړی دته هغه سختو هغه مضبوط قوت والا. مضبوط قوت بس ذو مرة چې خاوند قوت دی. څنګه لوی قوت دی؟ 15 کلی او 15 خاریې د لوتیانو په یو وزر ورلاندې کا او چته کړه اسمان ته ورسولې، حتی چې د یو بل خبرې اورېدلې اسمان ولو دوی او دغه دین را پرې خو دون غټ قوت ول الله ور کړی نو. فاستوا برابر شده و بالافق الاعلى او دې په او دې چې کوم دې په کناره او چته د اسمان باندې. افق کنارې ته وای، اعلی او چت ته وای. ثم دنا بیرا نزدې شو دا جبریل پیغمبر ته، فتدلى نخرا نزدې شو، فکان قاب قوسین، نو شو په شان د هغه دوو قابونو د دوو لیندو باندې، او دنا بلکې د دې نخرا نزدې شو. دا یو اختلافي مسله ده چې نبی علیه السلام پیغمبر الله پاک لیدلې او کني دی لیدلې. نو صحابه کې 2 صحابه کرام مشران داسې دي چې هغه لکه عبد الله سے پای کې دی، امام مجاهد پای کې دی چې الله یې لیدلې دی. لیکن جمهور علما په دې دي چې دلته جبريل مراد دی، او جبريل علیه السلام په خپل صورت کې هیڅ پیغمبر نه دی لیدلې سوا زمونږ د پیغمبر اسلام نه، چې 2 ځلې لیدلې دی. یو ځل غار حرا کې او یو ځل سدرۃ المنتهى کې. دا 2 ځلې په خپل صورت کې لیدلې دی او د 2 شپږ سر وزرې وي، او هر یو وزر دا چې دا یو افق په پټو داسي. نو ځکه وایي ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوا ذو مرة. مرة په معنی د قوت او طاقت باندې راځي. فاستوى برابر شو وهو په الافق الاعلى، او دې په کناره اوچتر اسمان باندې. ثم دنا بیا نږدې شو دا جبريل. دا چې کله نه لکه پیغمبر خو خاص هم کړي، خو هغه ورته ځانو خو دا پیغمبر خو را پرې وته بیهوش شو. بیا جبريل په خپل انسانی صورت کې ځان ساز کول راغی. ثم دنا را نږدې شو ورته، فتدلى نخرا نږدې شو، فکان قاب قوسین. دا قاب اصل کې هغه پخوانی لیندې نه وي، ادا سي 2 پټ چې ورته لګېدلې اندسي. نو یو قاب دا دی او بل قاب دا دی. نو دا به عربو چې یو بل سروغه کولن تا به هم لینده راوړه ما به هم راوړه، داسې به هم کېښودلي ني. نو دا قاب به دې قاب سو لګېد، دا به دې سو لګېد. نو دا اصل کې قاب قوسین دی. د هر قوس 2 قاب دي، دا پکې تخفیف شوی دی. او دا چې به یو بل صدا سي ولګول موت او الموت یو بل صدا سي شو. دا کنایه ده د انتهایی نزدېکت د جبریل نه پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ته. نو پکان قاب قوسین شو په اندازه د 2 قابونو 2 قوسونو باندې، او دا او په معنا د بل دی بل ادنا، بلکې د دینم نږدې شو. اوحى الى عبده
نو وحی وکړه بنده د الله ته ما اوحا هغه چې وحی ورته وکړه ما کذب الفؤادو نسبت د دروغو نه دی کړی اړه د پیغمبر ما هغې ته چې لیدلي سترګو د پیغمبر افتمارونه آیا تاسو شک کوئ پر هغه پیغمبر باندې علی ما یرا په هغې چې پیغمبر لیدلي دي دې چې دا خبره واورېده او لویل د سار په بانک کې بله خبره وشوه اوس لا وایي چې بیګا تللی وم اسمانونو ته او عرش معلا ته لاړم او هلته مسجد اقصا ته لاړم او هلته مې ټولو پیغمبرانو ته امامت وکړو هغوی سره مې ګپ شپ ولګو بیا ورته اندر پای ولګېد او بره وختمه او د ټولو پیغمبرانو سره ته مې امامت وکړو د ټولو پیغمبرانو سره ملاقاتونه دا وی لا پکې نوې خبره ده زه ته نور پرېږده خو د ځمکې ته چې تللی وې بیت المقدس او د مسجد اقصا هغه پیلرې څو وې ستنې وشماره نبی علیه السلام وی الله راته رسې وښودو ما شمارلي او دوی ته به مې ویلې چې دا اینه که نه دا اینه که نه دا اینه که ولقد رآه نزلة اخرى یقینا لیدلی و د پیغمبر د جبریل لا یو ځل بل عند سدرة المنتهى په نزد د هغې بیرې باندې چې هغې ته سدرة المنتهى وایي منتهى ورته په دې معنی باندې وایي چې دا هلته انتها د علم د مخلوق ده په دغه ځای د مخلوق علم ختم شي دې سدرة المنتهى دې نه بره د چا علم کار نه ورکوي او دغه ځای پورې جبریل علیه السلام د پیغمبر خوا سره بیا مخکې ویل اوس ما ته اجازه نشته ته ځه پیغمبر خوا زه مخکې بیا یو لوی ډاګ ته وخېجولی شو اول ته ما د قلمونو دا ټکار اورېده چې چاپېره لکه سکرټریان چې پرې ځای کې ناستې لیکل کوي او الله دې ورید که نه وایي نوراني کیف اراهو یو نور ما به څنګه لیدلی وی وی بیا هم زما او د الله په منځ کې اویا زره پردې د نور لګېدلی وی دې وجې نه جمهور علما محققین وایي چې الله یې نه دی لیدلی نو ځکه وایي عندها په نزد د سدرة المنتهى باندې جنت المأوا دالته جنت د اوسېدلو دی او نبی علیہ السلام وایي د دې دا یوه دانه د چاټۍ عمره وه قلل حجر د چاټۍ عمره دانه وایي د بیرې او پاڼې کې دې لیدلی وې او څه شی نه به وایي پرې ادا کېدل اذا یکشه صدرته ما یکشه هغه وخت چې پټوله دې بیرې له هغه شیونو چې پیټوله پتنګانو د سرو پتنګان ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر نبی کږي شوي سترګې د پیغمبر وما طغى او نبی اورېدلې د مقصد خپلنا د زاغه کږېدلو ته ویل کېږي زاغ وزاغ الله قلوبهم او طغى معنا دا خپل مطلب نه مخکې نه وي نبی علیہ السلام هغه څه لیدل چې کوم کې د خپل مطلب و لقد رأى من آیات ربه الکبرى یقینا اخود منګه دې پیغمبر ته لقد رآه یقینا ولیده د پیغمبر د آیاتونو د خپل ربنا الکبرى لوی نخې افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى خبر را کمال د لاتنا او د عزانا او د مناة دریمنا الاخرى چې پکې دنیا او کمزورې دی دا لاتهم د دې بوتو عزامو او منات د منان نه راګستیو او عزای د عزیز نه راګستیو او د لت د لت سویق نه یو سړیو هغه به سطوان په اوبو کې پستوله او په اجانو به خوړل نو هغه په آخر کې بیا بزرګ شنو بوت تساش الکم الذکر ولهم الانثى آیا استاسو لپاره لکم الذکر آیا استاسو لپاره ناری ندی وله الانثى او د الله لپاره زنانه دی بے شرمو چې کم سلم تاسو ته کمزور ښکاري د الله کوي چې کم تاسو اوچت ښکاري د ځان کې تلک اذن قسمت ضیزا دا خو با تقسیمی په دې وخت کې ظالمانه دا ډېر ظالمانه تقسیم دی ان هي الا اسمان سمیتموها انتم واباؤکم نری دا شینا دا لات او منات او عزا ډله الا اسمان سمیتموها مگر نمونه دي سمیتموها چې تاسو نامدار کړي دی لره تاسو ستاسو پلارانو ما انزل الله بها من سلطان نه دی رالیږلی الله په دې باندې دلیل ان یتبعون الا الظن دوی تابعداري نه کوي مګر د ګمانونو وما تهوى الانفس او هغه چې غواړي د دوی ځانونه ولقد جاءهم من ربهم الهدى یقینا راغلی دوی ته د پروردګار دی نه سملار ام للانسان ما تمنا کرنا د انسان د پاره دی هغه چې د سغواړي تمنا څه چې دا انسان غواړي
فلله الاخرة والاولى دا الله د پاره اخرت هم ده والاولى او دنیا هم ده ارس د خدای دی وکم من ملک فی السماوات ډیر د فرشتونه په اسمانونو کې لا تغنی شفاعتهم فیدن ورکی سپارش دوی شیئا اسا الا من بعد ان یاذن الله مگر پس تا کې نه چې اجازه کې الله لمن چاته اجازه کی یشاء اگر چاته چې د الله خو خشي و يرضى او راضی شي او پسند کی اگے لرا ان الذين لا يؤمنون بالاخره یقینا کسان چې مات په قیامت نه راوړي ليسمون الملائکه تسمیه الانثى نامداري فرشتو لرا په نوم د زنانو باندې او وای چې الملائکه بنات الله وما لهم به من علم شدید پر په دیوانه سپویا ان يتبعون الا الظن دي تابعداري کوي مگر دا اٹکلونو د ګمانونو و ان الظن لا يغني من الحق شيئا او ګمان پیدل شي ورکولې د حق نه شي فاعرض عمن تولى مخوړو دا چانا چې وړېدلې د حق نه چې وړېدلې عن ذکر نه د ذکر زمونه د قران نه ولم يرد الا الحیات الدنیا او نه اراده کوي دی مگر صرف ژوند د دنیا اراده ای ذالک مبلغهم من العلم دقه هغه انتها د علمنا دې د علم انتها هم دقه دا چې خالص سره دنیا پر شي ان ربک هو اعلم من ضل عن سبیله یقینا رب ستا پوهه دی پاګه چا چې گمراه وي د لارې د الله نه واعلم بمن اهتدى او پوهه دی پاګه چا چې سملار موندلی ولله ما فی السماوات و ما فی الارض خالص تعالی لپاره ټول چې پاسونو په زمکو کړي لیجزی الذین اساءوا بما عملوا دې لپاره چې بدله ورکي هغه کسان ته چې بدی کړی دي بما عملوا فاګه باندې چې دی عمل کړي ال لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى او بدله ورکه کسان ته چې نیکی کړی دا بالحسنى نیک بدلا چې جنت ته الذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش الا اللمم هغه کسان چې ځان ساتي د لوی لوی ګناهونو نه والفواحش او ځان ساتي د بے حیاي د کارونو نه دا په ګناهونو غټو کې د بے حیاي ګناهونه دي لکه زناکاری الا اللمم مگر واړه نه دا واړه ګناهونه صغائر دا ته لمم وای دغه الله تعالی اسم د منزونو او روجو زکاتونو په وجه معاف کوي ان ربک واسع المغفرة یقین رب ستا پراخه بخشش والا دی و اعلم بكم والله پوه دی الله پوه پتا سو ان انشاکم من الارض کله چې پیدا کولای د زمکه او خبر باندې الله پوه و اذا انتم جناکم وکشتا سما شومان وی فی بطون امهاتکم په خېټو د میانو کې در باندې پویو فلا تزکون پسکم پاکی مو بیان وزانو اوس دې ځان نو کرے احساس کړي دي او عزت سیم او زده سیم الله وی په خټه کې چوي یا خمره معلوم وي او چې نور په خېټه کې عمره معلوم وي هو اعلم بمن اتقى په دې الله پاسو چا باندې چیریږي د الله نه اپر ایت الذی تولا نګوري هغه سړی تولا چې اوړي د حق نه واعطى قليلا ورکی لغوندي واکدا او به بندي دی خپل عطوی لرا دا ولید زوی د مغیره یو ځل لکه چرته راغلی پیغمبر خاتمه ایله شو یو بل مشرک راغی هغه ورته ویلې چې خدای غر کړی دا سری شروع کړ ته د مرګرتیا کې او زه به تعالی دونه روپۍ به درکما دا روپۍ خو کافر شی دی که نه ټول خلک اوس هم په روپو پسې روان دي زه به روپۍ تعالی درکم او دا د خپلې عقیدې نه واپس واده یې ورسره وکړه یو قسط یې پکې وله ورکړو او بیا یې ورته وویلې چې ما دله کوېدن وکړه واده ځان له په خپله کوه پوهېږي په دې باندې نو بیا یې ترېنه انکار وکړو نو قرآن هغې ته اشاره کوي افرأیت الذي نه ګورې هغه سړي ته تولا چې واوړېد د حق نه واعطى قليلا او ورکه لږ غوندې قسط واکدا او واکدا معنا یعنی بندي که په دغه ځای باندې عنده علم الغیب آیا د سره علم د پټو دی په هو یرانو دی په هغې لیدل کوي ام لم ینبأ بما فی صحف موسی که نه دله خبر نه دی ورکړل شوی په هغې چې هغه مضامین چې په صحیفو د موسی او د ابراهیم کې دي الذي هغه ابراهیم وفا چې الله سره څه وعده کړی و هغې ټولې پوره کړې وي الله تزر وازرة وزر اخرى دا دي په هغه صحیفو کې دا مضمون دی چې
چې نشي بارولې یو بوج یو نفس بوجولې بوج د بل چا وان له او دا پکې دي چې الله سل انسان الا ما سعى نشته د انسان لپاره مگر چې د خدای له کوشش کړي دي وان سعيه سوف يرى او یقینا کوشش د زردا چې کته کیږي وا ثم يجزاه الجزاء الاوفى بیا بدله ورکړي شي ته بدلا پورا وان الى ربك المنتهى یقینا رب ستا انتها د هر یو سیز وانه هو اضحك وابكى او دا الله خندول کوي چې کله وغواړي او ابکا او جړور کوي کله چې وغواړي وانه هو امات واحیا او یقینا دا الله وجل کوي واحیا او ژوندۍ کول کوي وانه خلق الزوجين الذكر والانثى او یقینا دې پیدا کوي جوړول راین نارینه او زنانا من نطفه دیو ساز کی بونه ذاتمنا کله چې والے واچول شي پر رحم د زنانه کې وان عليه نشأه الاخرى او یقینا په موږ باندې دوباره پیدا کول دي وانه هو اغنى واقنا او یقینا دا الله هم دې مالدار اول کوي واقنا او دې قناعت او صبر ورکول کوي د اقنا معنا او د اغنا یو معنا ده تقریبا مال ور کوي سړی لا واقنا او قنی ور کوي سړی لا چې دا مال وال او ځان سي کیدا وانه هو رب الشعراء او یقینا دا الله رب د شعراء استوري دي په دې عربو کې یو قبيله ول شعراء عبادت وکاو وانه اهلك عادا الاولى او یقینا دی الله هلاک کړی دی عادي اولا چې هغه عادي ارم دی چې رښتیا عاد دی وثمود په ماب کا او هلاک کړي سمودیان نو دی پرې دوی نه یو تنه وقوم نوح من قبل او هلاک کړي قوم د نوح مخکې دوی نه انهم كانوا هم ازلموا یقینا دا قوم د نوح او دوی ازلم ډېر لوی ظالمان وات غوډیر لوی سرکشو والمؤتفقه احوا هلاک کړي مونږه کلی لاندې باندې کړي شوی والمؤتفقه احوا چې اگر او ګرځولې شو لاندې فغشاها ما غشا پټکاګي لاګه چې پټولې فبای اعلی ربک تتمارا فکم یو د نعمتون در رب ستوانی تشکای هاذا نذیر من نذر الاولى دا یو يرون کې د يرون کولو مخکنونا ازفت الازفا نذیر شلا اور زرنذکین کوئی قیامت لیس لها من دون الله کاشفا نشریر پار سوا د الله نه سوک راکار کونکې اپ من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم صامدون آیا د دې خبرې نه تاسو تعجب کوئ او خاندئ او نه جاړئ تاسو او یی تاسو وانتم صامدون معنا دارا انتم غافلون تاسو ساهون او لاهون یی فسجدوا لله واعبدوا فسجدوا کوي د الله د پاره واعبدوا بندگی کوي د الله بسم الله